لكن الذين لكن ها کسان اتقوا چې هغوی او یریدل ربهم د خپل ربنا لهم د دوی دپاره جنتونه دي باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین دي به همیشه دپاره وي فیها به د جنت نه بیا وتل نشته الله به اعلان وکړي زه ستاسو نه همیشه راضي یم او چېرته به نه خفه نشم او تاسو په جنت کې همیش دپاره یا چېرته به د جنت نه نوځئ الله نو دا خالدین همیشه به وي فیها به د جنت کې خو څنګه به وي نزلا میلمستیا د میلمستیا په طور به وي دا جنتیان به د الله میلمانه وي ګوره دې کې یو غټې نقطې طرف ته اشاره ده مونږ ستاسو چې میلمه شي که نه نو سړی د خپل ماشوم د لوښي نه د خپل بچي د مخې نه چې کوم دی خوږ شی رالي میلمه ته ږدي او دا کوربه چې دا میلمه څومره ډېر خوراک وي کوربه خوشحاله شي چې ګوره زما میلمه خورا او چې دا میلمه پکې شونو وي سړی خفه شي که ته ولې دا خوراک نه کوي ځکه چې سړی دومره په تکلیف سره تیار کړي که پیسې ورسره ني سړی قرض کړي خو میلمه له ښکلی خوراک پوخ کړي نو بیا چې دا میلمه خوري دی خوشحالېږي او میلمه باندې څه غم هم ني نو څومره جنتیان چې وي دي له به الله د میلمستیا ډوډۍ ورکړي الله د میلمستیا خوراک به ورکړي دا د الله میلمانه دي نو نزلا میلمستیا به د دي من عند الله د الله د طرف نه وما او هغه څه عند الله چې الله سره دي او د دې نه علاوه سره نور هم حدیث کې راځي لا عین رأت داسې څیزونه د الله پاک جل شانه سره دي چې هغه چې کوم دي سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت او غوږونو نه دي اورېدلي ولا خطر على قلب بشر او نه د یو انسان په زړه د هغې خیال قدر تېر شوی یعنې داسې څیزونه په جنت کې به داسې څیزونه ومي چې هغه انسانانو دنیا کې لیدلي دنیا کې نقل دی هلته به اصل وي لکه مڼه ده نو دنیا کې انسانانو لیدلې ده نو د دې اصل مڼه به هلته دا نقل دی دغه رنګې نور د نعمت چې څومره څیزونه دي نو څه دنیا کې انسانانو لیدلي دي پېژني او څه داسې څیزونه دي چې الله ځان سره پټ ساتلي دي هلته به ورته ښکاره کوي دی نه پېژني دنیا کې د هغې نقل هم دنیا کې نشته نو وما او هغه څه عند الله چې د الله سره دي خیر ډېر غوره دي للابرار د نیکانو خلکو دپاره